الرحمن الرحیم. البدل بل توابعون بدل له. بدل په لغت کې عوض ته وایي. الکه ماته د دې په بدل کې دا شی راکا. نو البدل فی اللغة العوض. قرآن مجید کې پرادي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. بنی اسرائیل باندې الله تعالی بټیری او ترنجبین نادلولو او په غوښو کې اعلی غوښه د بټیری ده او ترنجبین د آیس کریم نم زیات طاقتورو مفت خوراک ورته راتلو. هلکه بټیری که په کټوۍ کې پخوئ او که په انګاروی ریته وئ خورئ او بره پې خاله آیس کریم خورئ. بدقسمتو خلکو نعمت خداوندی بدل کو وہ غلامان ویرا ساگو ٹیپروگو پیان پکار دی. الکا کوڑی تو ورشی ا کوڑے دا بنی اسرائیل غٹ خار دے ایبتو مصر فإن لكم ما سألتم وعلى كل حال خدای وتو یتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. او دارنګ وایذا بدلنا آیه مکان آیه کله چې موږ د آیت په بل آیت راړو نو بدل په لغت کې عوض ته وایي او په اصطلاح کې تابعون دا یو تابع دی ينسب الیه چې منسوب کیږي دته ما نسب الی متبوعه کم شی چې د مطبوع ته منسوبو. دا تابعون په منزله د جنس ته توابع خمسو ته شامل دی او دا چې ينسب الیه منسوب کیږي بدته ما نسب الی متبوعه وهو المقصود او دا به مقصودی فنسبت سرا دون مطبوعه ما سوا د مطبوعنا نو دا وهو المقصود بالنسبه چوینو د نعت او د تاکید او عادت بیان د دریو وړو احتراز راغی ځکه چې هغه په خپل باندې مقصود نه وي بلکې هغه طبعا ذکر کیږي او دا دون مطبوع چې وینو دا د معطوف نه احتراز راغی ځکه معطوف او معطوف نه دواړه مقصود فی الکلامی او ما نسب الیه نو منصوب الیه عام د چې مسند الیه وي لکه جاء زید اخوک جاء زید ما تراغله او زید چې ستارور ده نو دا زید په ترکیب کې مسند الیه ده او دا اخوک د مسند الیه نه بدل واقع شو او یا مسندی لکه طالب وی ضربت زیدن اخاک ما زید والے او چې ستارور ده نو زیدن مسند ده نو دا نسبت عام ده چې دا مسند الیوی او که مسند وی وهو المقصود بالنسبه او ده به مقصودی په نسبت سره نو پدې کې د نعت او د تاکید او عطف بیان درې وړو نه احتراز راغی او چې دون مطبوع هو نو د معطوف نه احتراز راغی. واقسام البدل اربعه د بدل اقسام سلور دي. بدل په سلور قسمه ده بدل کل بدل بعض بدل استعمال بدل غلط. ځکه په مابین د مبدل منه او د بدل کې ملابست وی یا بنوي اما بین د مبدل منه او د بدل کې به ملابست وی یا بنوي کني نو بدل غلط ته او کوي نو بیا به خالی نوي یا بدل کل مبدل منه بوي یا به بدل جزئی د مبدل منه نه او یا به بدل مشتملی یا به مبدل منو مشتملی په باندې کې به نسبت ته استعمالی نو څلور قسمه شو. بدل او مبدل منو به خالی نه یا به دواړو کې نسبت ته ملابست وي یا به نوي که مناسبت نو بدل غلط ته او کوونو بیا به خالی نه یا به بدل کل مبدل منو وي یا به جزئی د مبدل منو نه یا به مشتملی نو که کلو نو بدل کل او که بعضو نو بدل بعض ده او که مشتمل نو بدل اشتمال له. بدل الکل من الکل بدل الکل من الکل بدل الکل من الکل دا د بدل اضافت الکل ته دا اضافت منی ده. بدل الکل منسه بدل من الکل بدل الفل بټه فل بدل له بدل من الکل پورا بدل زید او اخوک یو شی ده بالکل. زید ستارور ده او ماوی جاء زید اخوک دا اخوک فل بټه فل زید ده بل نه ده. زید او اخوک بالکل یو بل پاسه فټ دي. نو دا بدل الکل کې اضافت ده بدل کل ته دی اضافت ته کم اضافت وای
اضافت منی د بدل الکل معنا بدل من الکل د ټولو نه بدل وهو ما او بدل کل اغا بدل لے مدلوله چه داغا مانا مدلول المطبوع مدلول دا مطبوعی دا مطبوع داغا مصداق پا خارج کیووی مانا مدلول او مفهوم او مصداق دا طول یو شے دے لکا جاءنی زید اخوکا راغلو ما تا زید سستارور دے نو زید و اخوکا دا یو شے دے زید و اخوکا دا یو شے دے رأیت زیدن اخاکا مررت بزید اخیکا دیتا وی بدل کل او بل بدل باز دے بدل باز اضافتم دا اضافت منی دے بدل الباز مانا بدل من الباز بدل من الباز لکہ طالب وی اکلت الرغیف نصفه یو طالب وی اکلت الرغیف نصفه روٹی میں خوڑا نیمہ ڈوڑائی پورا نا اکلت الرغیف نصفه دا نصفه بدل باز دے یعنی پورا ڈوڑائی نہ دا بلکہ نیمہ ڈوڑائی میں خوڑ لی دا اکلت الرغیف سلسه دا روٹی درہم ابرخ میں خوڑا اکلت الرغیف ربعه روٹی بویا کنا روٹی آبرد منگا تلیو آغا دا کنر ریخ تا چکم غر دے بائی پاس آلتا اس موٹر ندارا تو سخ اگیو دیو سڑوی رسو کم حیرانو مورتے خی چائے پخی کا او ساڑا روٹی نو ساڑا روٹی راڑا تکا میں یارا غریب سڑے دے او کنا تنور گربی نو ستا خوخا دا یو سات نو ڈک چانک چائے راڑی او دو روٹی راڑی ما خیال لے وہ تنو خوڑی دو حیرانی ما چائے خوزو آ روٹی پا تنور پخکڑی سنگو اوہو دا سے روٹی ہوا چھ بغیر دا چائے نہ خوڑے شو اور سمی چائے وی ٹنگی دلیو منگا مورتا سب ہوگی حیران شی سڑے نو آگا ما خیال لے اکلت الرغیف صبح منگا تم برخا بخوڑ لی دا سے روٹی او دا دارلوم روٹی طالب تا خودو ما خیال دو نوڑیم نخکاری بدل الکل من الکل وهو ما لگا روٹی خدا چسنا سعلمم کوئی وهو ما مدلوله مدلول المطبوع ہاں جاءنی زید وبدل البعض من الکل وهو ما مدلوله جزء مدلول المطبوع مدلول لاغ جزئی دا مدلول لمطبوعنا جزء عام دے چی نصفی کو ثلثی او کو ربعوی لکہ یو طالب وی حفظت القرآن ربعه قرآن میں یاد کرنے سلورم ابرخہ دا قرآن مجید سلورم ابرخہ میں یاد کا حفظت القرآن نصفه حفظت القرآن سدسه شپگم ابرخہ میں یاد کا لکہ ضربت زیدا رأسه زید میں والے یعنی سر میں والے پا سر میں گزار رکڑو نو رأس دا جز دے دا زیدنا راس دا باز دے دا زید زید خود سر نہ تر قدم پوری زید دے زید دا سر نہ والی تر قدم پوری لیکن دا سر دا غیو جز او باز دے ضربت زیدا رأسه وبدل الاشتمال او بل بدل اشتمال لے بدل اشتمال یعنی بدل للاشتمال اضافت بدل اشتمال تے اضافت لامی دے فمانا دلام یعنی بدل للاشتمال وهو ما بدل اشتمال اغد مدلوله چداغ مدلول متعلق دا مطبوع وی مطبوع سر متعلقی لکا صلب زید صوبه اشو کول شو زید یعنی جامع دا زید غلوت کمیس و پرتک دوارا ہوئیستو بعد غل دمرا دا حرامی وی چه گویا سڑے بالکل مجرد کی چراکا مارا تو دا سکے اخوا دا بعد قبیلی دا ممن دوبارہ کیوں دے کے رادی چی مسافر تے بیوی علکا سپلائی خود خیر چولی دی اوترے دے دگا سے بے سپلو گر دیو باسا سپلائی بیتے ہوئے او علکا دا قمیز خود دیر خدا و ماما دے دگا سے بے کمیسا گر دیو باسا ہر سے بیتے ہوئے نو صلیبہ زیدون زید اوشو کول شو داغر
لاس او خپې چا نه دي شو کولی هغه جامه چې د هغه په بدن باندې مشتمله و هغه یې تلرې کړله یا یو طالب وایي نفعني زید ما ته ډېره نفع راکړې ده علمه علم یې راته نفع راکړې ده دا علم متعلق د زید دی هغه سره وابسته د علم یې ما ته ډېره فایده راکړه بدل اشتمال وهو ما مدلوله چې د هغه معنا متعلقه د مطبوع وي لکه صلب زید صوبه یا اعجبني زید علمه اعجبني زید علمه او بل بدل غلط ته اضافت د بدل غلط ته دا اضافت ته مسبب د سبب ته دا غلط سبب د بدل په کلام کې غلط شنو ځکه دا بدل راوړو تا وی جاءني زید او بیا دې یکدم وی حمار نه خر دې د پوه نشم یا وی جاءني حمار اصل مطلب ستا زیدو لیکن په خوله د حمار راغې نو دې ته وی بدل غلط دا غلط سبب شو دغه بدل لپاره د غلطۍ د وجه نه تا دا دوباره خبره لکه مخکنۍ خبره کې د غلط شوی ما په جبه مې دا ټکې راغی ټکې دا دی وهو ما یذکر بعد الغلط لك جاءني زید جعفر ما ته راغلی او زید نه جعفر راغلی او په زید کې زه غلط شوم هغه جعفر و د جعفر معنی خو تاسو یاد کړی وي رأیت جعفرا على جعفر يمشي في جعفر يأكل جعفرا جعفر په جعفر سورو او په جعفر کې روانو جعفر خوړو سلور باندې را دي جعفر کلمه مشترکه ده جعفر د جعفر خان نوم دی او جعفر شاه او وزیر تیر شوی دی جعفر خټکی ته وای جعفر حمار ګل ته وای او جعفر کندې ته وای نو رأیت جعفرا على جعفر في جعفر يأكل جعفرا جعفر په جعفر سورو جعفر کې روانو جعفر خوړو کلمه مشترکه ده ورأيت رجلا حمارا او والبدل خبر ختم شو سلور قسمه بدلونه در تراړل کله نا کله په پرچه کې در تراشي ايها الطالب یا طالب النحو مثل لبدل الكل مثالا واحدا في حالة الرفع سؤال له مثل يا عبد القهار مثالا واحدا لبدل الكل في حالة الرفع شابس جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك هذا رفع مثال له أو بدل كله مثل أنت يا فضيلة الشيخ مثال بدل البعض في حالة النسب أسوال پوشوه مثل لبدل البعض مثالا واحدا پسوال دی پوی نشم خو جواب می درو شخولو یو طالب استاد ته ویجی پسوال خو دی پوی نیما خو جواب می درو شخولو الکه صدو شخولو چې پوی نی دان پوی کاول مثل لبدل البعض مثالا واحدا في حالة النسب مولا شوه دی ضربت زیدا رأسه ضربت زیدا رأسه زید مولی سر می ورتولی دا رأسه دا زیدنا بدل باز دی و حالت نسبی کی در تا مثال راڑو مثال در تا راڑو مثل انت یا شیخ مثالا واحدا لبدل الاشتمال في حالة الرفع صوبه صلب زید صوبه اعجبني زید علمه اعجبني زید علمه وانت مثل یا ناکس الراس سر دے پوٹا کڑے دا سکتے تا ناکس الراس وی ثم نکسو على رؤوسهم یا خافض الرأس ویا ناکس الرأس مثل لبدل الغلط مثالا واحدا في حالة النسب في حالة النسب سوالی پا سوال ما متای چه پوشی پا سوال مثل مانا مثال رالل سبابک خیر مولین طالبان تب عربی کے بیا سوالون لیکل سوال لیکل دیر غانی گوره دیر خط تکڑا تکڑا خلق سوال نشی جوڑو لے دا مفتقل لری سوالون در تجوڑ دی تو آیا حالت نسبی کی دا بدل غلط یو مثال راڑا رأیت رجلا حمارا رأیت رجلا حمارا بالکل ٹک مثال دے ذکر کو
پوه شوي مطلب مې دا دی چې په بدلونو باندې که خیر پوه شوي خبره ختمه ده بله نوي خبره شروع شوه والبدل ان کان بدل د معرفې نه معرفه هم راځي بدل د نکرې نه نکره هم راځي بدل د نکرې نه معرفه راځي بدل د معرفې نه هم نکره راځي څلور قسمه دي یا به بدل او مبدل منه دواړه نکرې وي یا به بدل او مبدل منه دواړه معرفي وي یا به ګډوډې وي مبدل منه به نکره وي او بدل به معرفه وي یا د دې عکس نو څلور قسمه جوړ شو یا به دواړه معرفي وي یا به دواړه نکرې وي یا به اول معرفه وي دویم به نکره وي یا به د دې عکس نو دا ټول جایز دي دا ټول جائز دی لیکن بعضو کی شروط دی والبدل ان کان نکرتن بدل کا نکر راغلی وی د معرفینا نو واجب دے ناتو نات دغه بدل یا بدل نات راړي باقاعده دې لپاره چې لازم نشي ان قصیت ته مقصود د غیر مقصود نه دې لپاره چې لازم نشي ان قصیت دا مقصود دا غیر مقصود نه لکه الله تعالی وی بالناسیت ناسیت کاذبه بالناسیت دا مخکنه الناسیت مبدل منه ده او دا دویم ناسیتن دا غینه بدل له مخکنه الناسیت معرف ته پال فلام سره الناسیه او دا دویم ناسیتن نکره ده نو مخکنه مبدل منه معرفه شو بدل دا غینه ناسیتن نکره رااله نو ضرور مور سره کاذبتن صفت اغراړلو دا دې لپاره چې ان قصیت ته مقصوده د غیر مقصود درا نشي ځکه چې بدل مقصودی او مبدل منه توتیتن او تمهیدن راغلی نو الله کې مبدل منه خود معرفه ده او چې کوم مقصود ده ناسیتن اغراله نکره او نکره په درجه کې د معرفې نه کمی نو ان قصیت ته مقصود راغی د غیر مقصود نه مقصود فی الکلام بدلی نو دی وجنه کاذبتن مراړلو نو نکره موصوفه په حکم د معرفي کې نکره موصوفه په حکم د معرفي منګه به اونې سوده پناسی سره ناسیتن کاذبه مخکنی آیاتونه څنګه دي فل يدعو ناديه ندینه مخکنی آیت کلا لئن لم ينتهي کدا ابو جهل من نشو ابو جهل رسول الله مبارک ته په مذکر راغه او اور ورته مخ شون ابو جهل एकदम رستو شو نو الله تعالی وای کده من نشو لنصفعن مونږ به خامخا را کابو لنصفعن د متکلم صيغه ده بالناسیه د دې نه دي تناسیه وي د سر سلوري سیدی دا سر سوی سیدی دا ایسا چه دی تناسیه وی او دا دی مقابل کې دا چه دی تقوضال وی او دا چه دا فود ایمن دی او دا فود ایسر دی دا سر سلوری سیدی ناسیه قوضال دا غی مقابل کې فود ایمن نو دلتنه چه سڑیونی سیابه خود دی نشی لنصفان منگا بے اونیسو بالناسیتی دا وچولینا او کم وچوله کاذبتن چه دروغجن دی ابو جهل کذابو نصفا بالناسیة ناسیة کاذبة خاطئة فلیدعو نادیه دی دیو بلی بیا خپل مجلس خلق اغوی دا ما بلا مٹی دی اللہ بی بیا دی راو بلی گوره چه منگه سرمنو باسو کنه بیا چرم ابو جهل رسول اللہ توڑا شوه نده لکه اغوی ما تا اور خکارا شو بالکل اور ناسیة کاذبة نو په دې صورت کې مونږه د مخکنی الناسیه مبدل منو ناسیتن بدل راوړلو نو په کاذبتن سره داغه توصیف شه دا توصیف بدی د پاره کې چې ان قصیت ته مقصوده د غیر مقصود نرا نشي ولا یجب فی عکسه او پاکس کې واجب نه ده کوم مبدل منو معرفه وا او کوم مبدل منه نکره وا او بدل دې معرفه ډیره خلا ذکر زیادت تا مقصود راگے کم مبدل منه نکره او بدل معرفه ون بیا توصیف موصوف دا مخکنی نکره نه پکار لک جاءنی رجل غلام زید
جاءنی رجل رجل مبدل منه ده نکره ده او غلام زیدن دا معرفه ده نو دا جائز ده جاءنی رجل ما تصری راغله او سوکو چې غلام ده زیدو نو ده وی ولا یجبو نه واجب دا توصیف د نکری فی عکسه پاکست مذکور کی یعنی که مبدل منه نکره بی و بدل دی معرفه راڑلی نو نور د خدای نه لاس غواړي ځکه مزیت ته مقصود په غیر مقصود باندې راغی مقصود خده او موږ غواړو دا چې مقصود خوي ولا فی المتجانسین متجانسینو کوم توصیف ضرورت نشته متجانسین دي ته وي چې دواړه نکری وي متجانسین دي ته وي چې دواړه معرفي وي بدل او مبدل منه چې دواړه نکری وي جاءنی رجل غلام لک جاءنی رجل مبدل منه ده غلام لک دا هغه نه بدل ده غلام لکم هغه نکره ده یا دواړه معرفي وي لکه جاءنی زید اخوک نو که دواړه معرفي وي هم او که دواړه نکری وي هم او کنه مبدل منه هغه نکره وي او بدل ده معرفه راړلی په دې درو واړو صورتونو کې توصیف ضرورت نشته د نکری توصیف لیکن پاگا صورت کی ضرورت شتا کہ مبدل منو معرفہ بھی او بدل تے نکرہ راغلی بھی ذکر چلتا لازمی کہ انقصیت تا مقصود بدل مقصود فی الکلام دے گا نکرہ راغلی دے مبدل منو چی بیکار دے گا معرفہ راڑا سلطا علی الاسد و بلتان النقد سلطا علی الاسد و بلتا پس مریخو حملی کے او دا گیدڑ نا دے پرتک ٹول پا وڑو بولو کم دا کو گیدڑ نا تختے نو الله کې مبدل منو راړی چې کم ننو معرفه او چې کم اصل شی د هغه راړی نکره نو ظلم دی بس ته دومره کافي دی